یعنی قرآن کریم د دې ټکی نه منع کړی دا چې مسلمان به دا نه وایي چې دا کافر زما دوست دی. دا دی وایي چې دا زما واقف ته په جنگلو میں دی وغیرہ وغیرہ. لیکن دوست به ورته نه وایي. علماء لیکي چې کوم شینا الله منع کړی دا هغه شی دو صورت یو صورت دای چې یو سړی نه په غلطه یو لفظ اووتو نو پاغه نه ګناګاری. لیکن که یو سړی قصدن دا وي چې دا کافر زما دوست دی او د ته پته ای چې قران کریم کافر ته د دوست ویلو نه منع کړی دا نو بیا دا سړی په کافر شي ځکه چې د قران نه انکار د دې داسې مثال لکه یو سړی قتل وکړو یو سړی بے گناہ مړ کو بے گناہ مړ کو چاته تپوسو کو چې دا دی ولی مړ کو کده داوي چې غلطی را نه وشوا نو دې ګناګار دی او کده داوي چې خمه وکړو چې مړ مې کو نو دې پټکی په کافر شي. یا یو سړی روزه وخوړه چا ورته وی چې روزه دی ولې وخوړه او دو ویلی چې غلطی مې وکړه یا بیمارم یا راته ډاکټر ویلی چې منی سه نو کدا باندې وکړه خدا گناہگار شو او کدو ویلی چې ما خو کچ دا روزه مې وخوړه نو پټکی په کافر. علماء لیکي چې په کومه ګناه سره فخر وکړي نو دې پاغه ټکی کافر شي. کدا وخت کې د چا مړ کو نو دا به کافر مړي. عزیزانو دا پړولی کوي چې نن د ځمکې په سر چې څومره مسلمان قوم اوسېږي تقریبا د دوی دا دستور دی چې دی کافر ته دوست وي. د هندوانو زمانہ به تاسو ته یاد یا نه ډېر هندوان داسې وو چې زمونږ د مسلمانانو به ورته دوستان دي. دا هندو زما ډېر ښه دوست دا سیک زما ډېر ښه دوست. اوس اسلامی ملکونه وګوره اسلامی ملکونه وګوره اغي کافر ملکونو ته دوستان وي. او کافر ملک ته چې مسلمان ملک دوست وي نو دې په مسلمان نه پاتې کی. عزیزانو تاسو په دې خبره من پوهیږئ ځکه چې زمونږ ملک لګ د عقل ویش چې نو دا زمونږ ملک
لره تله پدې سوچ وکړئ چې څلور ورځې وشوي چې نواز شریف زمونږ د چین په دوره تللی دی او داغه متعلق اعلانونه کیږي چې د چین صدر سره او د چین وزیر اعظم سره زمونږ د وزیر اعظم خبره په دوستانه ماحول کې وشو. دومره خو پوهیږئ کنه پوهیږئ پارس هغه کوم آرامتوب دی چې پاکستانیان کې نه پوهیږي. یو شته ده په دنیا کې یو شیطانت پاتې نشو چې په پاکستان کې راو نه و. یو هر ځای چې ګوري د ډمتوب او د کنجرتوب اډې جوړ اور هر بازار چې ګوري د ډمتوب او د کنجرتوب اډش اور کله بجازیانو بازار ګوره د کنجرتوب اډه ده کله کباړ بازار ګوره د خزو د کنجرتوب اډه ده کنور بازارونه ګوره د کنجرتوب اډې یو شی پات بیا دا هغه جوکر قوم دی پاکستانیان هغه جوکر قوم دی نقلیان جوکران چې د بل ملک د آرامتوب تقلید ډیر زر کوي. پاکستانی دا چره نه کړ چې یورپ ممالکو اټم بم جوړ کړي دي مونږه ولې نه جوړو اغي ټینکونه جوړ کړی دي مونږه ولې نه جوړو اغي سره ایټمی پلانټونه دي مونږه ولې نه جوړو. دا تقلید د یورپ ممالکو پاکستان چرونه کړو لیکن داغي د ګډا تقلید تاسو ګورئ پاکستانیانو کړي هم داوی په شاندوی په ګډي نن ستا په ملک د ټینس او د کرکټ میچونه چي دي دا د انګريزانو ایجاد دی. د انګريزان ستا ملک سمره تقلید کړي ستا د ملک دا نوجوان الکانو ګوره دوی ولا دومره واړه واړه ریډوان پیدا کړی دي په لار رواني او وخت یې نیولې چې سمره رانو شو او دا زمونږ د آینده نسل دا د غرمې پیدا او بے کلمې پیدا چي دي ټول ورځ ګوره د دې پلاس کې به واړه ټرانزسټري وي او وخت به نیولي او کرکټ میچ باو بیا په کورونو کې ورته ټلویزیونونه ناس پراته دي نو تر یو دو درې بجو پورې کرکټ میچونه ګوري. نو دا هغه جوکر قوم دی چې د بار ملک د شیطانت تقلید ډیر زر اوس کرکټ څه شي دی ملک به ورانیږي ملک به آبادیږي غنم پکیږي جوار پکیږي پیپر په ارزانیږي کرکټ څه شي زربونه دنیا ورته ناست او خزه ای په شرمونو شرمې دلو زن طلاق او بے غیرت اریو دلچ د کرکټ کتو تزي خزه ځان سره بوتلی مخ کې ناستې دا دلت رست
بیا دا کرکټیانو بوتاړونه وګور دا څه شه ده دا د انګريزانو ایجاد ټینس دا د انګريزانو ایجاد ده پاکستان لوی تقلید کړي ستا په ریډیو په ټي وي باندې وګوره مستقل وختونه ولا جان شیر خان دومره رن وکړ جهانگیر خان په ورواړو د دې جنگ په زمانہ کې ما دا خبرونه کته خزو بده الکانو تلاسونه خز د چا خزه چې پردي الک تلاس پړکای د دې دله د 60 په وختو د درې می تبا ورکیږي کنه پردي الک ټینس غټل زما د خزه څه کار دی چې ورته لاس ټکای په دسې بے حیا او بے غیرت من کې اوسې او نور به شرمېږي ان شاء الله نور به شرمېږي ستاسو دا زړې زړې پیپړې نه دي دغه پیپړې کده سرک وترو نه وته په غډې دون مان دا ګیره کړ وخت دا سره روان داغه جوکر او نقلی مل اوس یو بل مهرباني د انګريز د ملک تقلید پاتیو ویډیو گیم کم یو بے غیرت الک نه چې نور سکار نکیږي د ویډیو گیم دکانو باسي او د ماشومان په ټوله ورځ تبا کیږي د سبقونو نه وته اوس بل مهرباني رااله بلیټ نرغه دې چې میز جوړي او دکان ورته نیسی او د الکان په باندې هغه غونډس کرغړی رغړی 15 روپے 10 روپے دا جواری نه ده اوس په خبرګو سترګو د پاکستان حکومت اړوند شي چې په ټپو کې چې سار را پاسو چې نه وزیر بینای نه گورنر بینای نه صدر بینای نه وزیر اعظم بینای ټول په ټپو وړاندې نه په خبرګو وړاندې شي دا کب چرته سړی په کور کې جواری واچوله خو پولیس په چاپه و یو ویني او په بازار کې جواری لګیدلې ده په بازار کې ستا قانون چرته لاړ بلیټ جواری نه ده ویډیو گیم جواری نه ده په میوزیک سنټرو کې دننه 10 روپے باندې دننه هر ورځ الکان نه باسیو وی سی آر ورته خی دا یو مستقله سینما او جواری نه ده دلته قانون خاموش قانون یو دغه لده چې د حکومت به بیا د سنوم نه دی مونږ ته د حکومت نه دی پکار مونږ د حکومت نه بیزاری مونږ د حکومت منلو ته تیار نه یو مسائل په ځای پرې په دې ملک تاسو وګورئ په بازار کې بډمان رواني ډولکی به ور سره او په بانس کې به دوه ټوکرای چولی یو مخ کې بز وړاندې یو برستو زوړند یو سپینګیره به پیدا کړي هغه به مخه ته غړي اکیوي وې سید حسن سرکار دی ډالی پئی جاندی اے ډالی اوس وېټ کسوې د دنیا غونډګان او بدمعشان ور سره روان دي جګړم کوي مرای ندیم نسی فتوام در باندې لګئی تو آیا چې کوم قوم دا مزاج
چې د اولیاء مزاراتو ته په ګډېدو په ډولکو په کنجرتوب رواني دی قوم ته هم خدای پاک خورس خی یا دی قوم ته هم الله تعالی د سکون ژوند نصیب کوي که دا ډمان دومره ښه خلق دی نو تاسو د مور او پلار قبر ته ولې نه بوځئ آخر تاسو کې د چا مړي خو به شوي کنه ټول ژوندي یې مړي خو به شوي نو تاسو دا ډمان د خپلو مشرانو قبرونو ته ولې نه بوځئ او هلته دبلې او باجې پې ولې نه غږوئ چې دا اولیاء الله تاسو ته دومره سپک او ذلیل ښکاري چې د هغوی په قبرونو باندې تاسو ډمتوبونه کوئ عزیزانو په کلاو غوږ واورئ تاسو د نوتیې خلق ډېر پوه خلق او پوه ځکه یې چې ښځې سره هم رابطه ده په کلاو غوږونو واورئ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ فرمان دا دین دا قرآن کریم فرمان دا دین دے نو دا قرآن او دا حدیث نا بہر دین شتا آجی ویبا نشتا کن دین یا قرآن دے او یا حدیث دے دین اپا خواہ دین نشتا ځکه چې دین نامه ده د الله د وینا او دین نامه ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا دین په خوا دین نشته تاسو راشي چې وګورو چې قرآن څه وایي قرآن وایي چې که تاسو دا غواړی چې زمونږ رابطه د خدای سره پیدا شي نو ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر چې کوم شی تاسو ته د خدای نه راوړی دی هغه ونیسئ وما نهاکم عنه فانتهوا او کوم شي نه چې پیغمبر منې کړي یې هغې نه منې شئ نو دو پیغمبر وینا دا دین دے داغ منع دا دین پیغمبر دا قبر متعلق سویلی دی دا قبر متعلق ویلی دی چی تاسو قبر تزای زکا چی قبر کتو سرا سڑی تا تذکرہ دا موتو شی مرگ ورطر آیات شی او خپل انجام ورته رایاد شي چې دا حال به یو ورځ زمان بس دغه نه پاخوا قبرونو د پاسه نورې قصې دا دین نه دی خو دې کې شک نشته ملا خو هر چا سره پیدا کی هر چا ملا پیداشی صاحب په قبر ز پنجاب کې پیښ شوی وم یو عرس تقریر کوي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اولیاء باندې به خوف و خطر نه نو دیوس وای چې قبر وچ فرشتے آئیں حضرت جی دے مرید نو ہتھوں پھڑیا
उनने एक थप्पड़ लगाई मुनकिर नकीर दा खबरी दी तसु मुनकिश्ता दा खलकता ना मुनकिर उनने एक थप्पड़ लगाई और मुनकर नकीर नू कहन लगे न क्यों बेशर्मा बेहया किनू तू हथों फड़िया मनु सरकार दा सहारा नसीब होए बेहया हट जा मेरे अगों जोसनास लड़की ख्याल कौम थी या अल्लाह उस पर्दा में साथी दा खुटोल दगा तबीयत खलक दे वो दीप से जमान अंबर दे दसरबोज से चल अजीजानो चल सक मुंगला चल न रहे यौमन इल्म सरा लस्मन अकल पकार बाजी मुलियानों के इल्म राशि अकल पकी नहीं न दा सटी गुसी खुरी जानम गरबई बलम गरबई शोर कम डलाओ कम कौम की अकल भी अगी आसमान सरा खबरी